السلام علیکم ناظرین، زه ستاسو ملګری فضل نبی. ملګرو دې وخت کې مونږ ولاړو د اختر چونکې نن دویم مرض ده او د اختر دویم مرض د لوی اختر دویم مرض ده او په دې وخت کې مونږ موجود یو ولاړو د دریو خلو د صلیخانې چې کوم د عید میله اختر میله عید میله درې خلې ناظرینو درې خلو ته خو چونکې دې خلک خټکنامې د درې خلو نه واقف دي د دې د مقام نه واقف دي خو چونکې زموږ د حقیقت خلک درې خلې ته ولې ویل شي د درې خلې ته دا درې خوړونه دغه ملګرو دا درې خوړونه دي صلیخانه کوټلۍ بختۍ او دغه ځای کې دا ملاویږي دا کم جیشن کوم ولاړو په دې کې د اختر میله شروع ده ډېره ګرم میله یو خوا موسم ډېر خوشګوار دی او بل خوا چې کوم دی خلک چې کوم دی ارګر خلک چې کوم دی د علاقو چې کوم دی هغه راغلي دي او د میلې انجوای کېږي دې وخت کې موږ سره موجود دی د شاکور د سماجي کارکن د عوامي شخصیت جانه پېژان شخصیت عبدالسخام خان موسف خان موجود دی نو هغه موږ تپوس کوو دې میلې څخه دغه روایتي دغه څخه دا میله کله نه شروع شوې وه او دې مقصد څه دی جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د ستاسو د ټیم ډېر شکرګزار یم چې تاسو خټکنامې ته راغلی او موږ نه مو پوښتنې وکړې نو لږ په تاریخ کې به لاړ شم. دا په اصل کې په یو ګل خدای دې وبخي موږ سره ناظم او سپیشلی اقبال لالا چې هغه خدای دې ژوندی راته لري او دی د دې میلې بنیاد یې ښیو او په دې شکل یې ښیو چې موږ د واړه ماشومان دي نو دا چې نورو میلو ته ځي نو هغلته کې به دا ډېر سخت په مشکلو سره مخ شي. نو دلته هر یو شی اویلیبل دی او د ټولو کلو یو مرکز دی نو د دغو یو کمیټي جوړه کا نور بادر لالا خدای دې سره د خاور وبخي د صلیخانې ډېرو ملګرو دا یوه کمیټي جوړه کړه نو هغې کمیټۍ دا ثمرات دی چې دلته دا واړه واړه بچي ګرځي خو داسې ګرځي لکه خپل کور کې چې ګرځي نو د دې زه خو یم چې کنې سپیشلی په کې پي کې کې دا یوه داسې میله ده چې دلته د ماشوم د ورکېدلو د بېدره کېدلو هېڅ چانس نشته لکه سړی چې یو خپل کور کې یوه شی جوړ کړي او دې کې به مونږ خپل یو سټالونه لګولو کې به ناستو لکه اوس مثلا دا د ګنو دوکان دی دا د چایو والا دی نو ما په خپله د چایو ته به شوق کېدو چې یاره دا چایو کار زه په خپله وکړم هغه لکه ټریډیشنل لیول باندې یوه خبره زه وکړم که نه نو دا چای تاسو وینئ دا ملپی کې ورشئ نو دې به ثمرات دا و چې ما وی چې زه به د ذهن خبره چاته کوم د خپل زړه چې یاره زه به چایوالا پکې یم نو داسې یو ډرامه غوندې به مو جوړه کړه نو هغه ډرامه تاسو وینئ چې نن سبا د دنیا خلک دلته راځي او خپل میلاویږو ورسره داسې ملګري شته چې هغه په لندن او په یورپ کې دي بس دې ځای کې د میلاوېدلو یوه ذریعه جوړه شوه زموږ د ماشومانو یوه طریقه کار جوړ شو نو په دې دا هغه چې ده السلام علیکم نو دا میله د ټولو نه جی بالکل تاسو ناظرین تاسو دا واورېدل دې وخت کې دا میله ډېر په جوبن کې دا مختلفې کانې اسټایلونه هم په دې کې موجود دي کانې اسټایلونه هم دا کې د کباب او آی کې د چولو آی کې او سره د نور هم چې کوم دی د روایتي د لوبو سټایلونه هم دې کې لګېدلي دي او دې وخت کې لکه موږ چې دې سټایل سره تېرېږو د پکوړو چې کوم دی سټایل هم لګېدلی د خوراک چونکې دا لوی اختر دی او لوی اختر چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو هغه د دغه دی د خوراک اختر ورته موږ ویلی شو د قرباني اختر د غوښو اختر ویلی شو نو دا د خوراک او دغه چې کوم دی دا دلته سټایلونه مختلف سټایلونه هم لګېدلي دي او دې وخت تاسو ګورئ چې که هغه معذور وي که هغه هر طبقې خلک وي که هغه نو هغه دې میلې کې شرکت کولو لپاره راغلی دلته چې کوم دی مختلف خلک چې کوم دی هغه هم لوبې کوي هم د انجوای کوي هغه لکه انجوای کېږي لکه دلته خصوصي لکه څنګه تاسو د سبحان ویلې د دې تاریخ حوالې سره د دې د ثقافت د ژوندی کولو لپاره او دې دغه ځوانانو د تفریق ورکولو لپاره د دې خلکو د دې علاقې د صلیخانې د بختۍ د کوټلۍ د شاکوټ دغه ملګري چې کوم دی هغه یو ځای شي او هغه چې کوم دی یو څو کاله 15-14 کاله مخکې چې آی کې زموږ ستر مشران چې کوم دی پیاګل لالا چې کوم دی وفات شوی دی البادر لالا چې کوم دی هغه ګلبادر لا چې کوم دی هغه وفات شوی دی نو هغه د هغوی په کوششونو باندې د دې د علاقې د تفریح کولو لپاره یو د تفریح فراهم کولو لپاره دا هغه چې کوم دی دا میله
جوړه شوې وه. نن دا میله چې کوم ده مکمل په جوبن کې ده، مکمل د اختر په هر اختر که هغه لوی اختر وي او که وړوکی وي. دې وخت کې تاسو ګورئ چې د کبابو چې کوم دی کباب روایتي دغه چې کوم زمونږ د پښتنو د روایتي کباب چې کوم دی کانو چې کوم دی خوراک چې کوم دی هغه د کباب کړی هم بلته خلک راغلي او خلک د هغې نه انجوی کوي. او دې کې داسې دغه شته چې دا خصوصیت ته موږ ویل چې دا د غریز دغه جي ګیر چاپیره چې کوم دی مکمل غر دی جي مکمل غر دی، غټ غټ غرونه دي جي هغې کې، او د هغې په سنګم کې د هغې په لمنه کې دا میله چې کوم دی منعقد کېږي. خلک راځي کورونو ځان سره ترکارۍ وړي او دا انجوی کول لپاره د خپل بچو دپاره انجوی کول لپاره چې کوم دی هغه دا میله منعقد کېږي او دلته میله کې چې کوم دی شرکت کول لپاره راغلي. دې وخت تاسو وګورئ دا ماشومان چې کوم دی دا زمونږ بابا چې کوم دی هغه شملو والا چې کوم دی هغه لګیا شملې خرڅوي روایتي دغه لکه دلته زیات تر چې کوم ته مو ویل چې روایتي دغه دی، روایتي د کانو زمونږ چې د روایتي د خوراک اسکاک سیستم روایتي دی د ګوړې شربت د هغه شربت جي د غنو شربت غاړې دا پکې وي، کباب پکې وي، شوملې پکې وي، دغه شان روایتي او خاص تر د خاورو په دغه کې کندولو کې هغه شی چې کوم دی هغه دلته لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا لغه چې کوم دی دا غاڼې دلته اوس دغه لګیا دی جي او دا ځوانان چې کوم دی هغې نه ګیر چاپېره چې کوم دی شربت سکي چونکې راغلي دي د لرې راغلي دي رباط د خلک نه راغلي دي او هغه دغه کوي لکه تاسو جي لکه ګورئ چې دلته وسره چې کوم دی دلته سټالونه هم لګېدلي د لوبو سټالونه چې هغې کې ماشومان چې کوم دی هغه د لوبو سټالونه دي. نو دې وخت کې موږ تپوس کوو چې دې سبحان صاحب موږ ته دا ووایه چې مطلب دی چې دلته د نورو خلکو دلته راځي که دا صرف د دې علاقو خلک راځي جي؟ اوس لږ د نورو علاقو خلک هم شروع شوي دي. اول کې لکه زیاتر زمونږ د دې یونین کونسل چې هغه شاکوټ بالا، پایان، زاو، جبې، شاکوټ بالا او بختۍ، صلیخانه، کوټلی کلان، کوټلی خور په دې مشتمل دی. خو اوس د لرې خلکو نه خلک رامخته شوي دي ځکه چې دی یو ماډل وله مونږ کېښو د دې ځای دا اصول یې ولیدو، ټریډیشنل خلک یې ولیدو او دا پوره خلک یې ولیدو. نو اوس زیاتر خلکو دا کوشش دی چې هغه راشي او دلته خپل انجوایمنټ وکړي. دې کې موږ وکتل زیاتر لکه د یورپي مملکت خلک هم دلته شته، لکه د برټش غوندې د هغې لکه ماشومان راغلي دي د هغه برټش لکه چونکې دغه علاقه چې کوم زیاتر رهایشي چې کوم ده چونکې هغه د برټش زیات خلک دي نو داسې خلک پکې راځي. خو بالکل جی هغه لکه اختر ته دا پروګرام د اختر دی هغه خپل چوټي هم دې ورځ ته مقرر کړي د بار ملک نه راشي. لکه اول به زه د خپل کور خبره وکړم چې 15 کسان زمونږ د جاپان او د یو ځای د بل ځای نه راغلي دي خاص کر دې میلې ته چې دا میله کامیابه کړي او دې کې د خپلو سره میله وشي، د مړي ژوندي پوښتنه وکړي ځکه چې د اجرو سیستم خو ورو په ورو ختمیږي. نو به دا میله یو داسې هتیار موږ سره پاتې دی چې دلته راځي او هر سړی د بل سړي پوښتنه هم کوي، اختر هم مبارک کوي او خپل هغه اختر چوټی هم تېروي. بالکل چې دا ډېره مطلبي خبره وه. دا خبره دا وه چې مخکې به اجرې وې او بوجرې به آبادې وې، زموږ په کلو کې اجرې به آبادې وې، خو چونکې اجرې اوشته نه نو هغه دغه چې کوم دی خلکو د دې دغه لکه دا یو پوینټ دی د ملاقات او د هغه د خلکو د علاقو ګیر چاپېره کوم خلک چې کوم دي هغه دلته پوینټ دی جي او د هغې پوینټ چې کوم دی هغه ملاوېدو لپاره دلته خلک راځي او یو بل سره ملاویږي. او دې وخت تاسو ګورئ چې ډېر خلک چې کوم دی ماشومان خاص تر ماشومان چې کوم دی هغه خپل پلارانو سره خپل دغه سره چې کوم دی هغه کمل او راغلي دي جي وسره زیات تر چې کوم دی هغه ماشومان چې کوم دی هغه هم انجوی کېږي. څوک واړه ماشومان چې تاسو ګورئ او تاسو ګورئ جي واړه ماشومان چې کوم پلارانو سره راغلي دي او انجوی کېږي، سیزونه اخلي، څوک ګوډۍ اخلي، څوک خپل منپسند سیزونه چې کوم دی هغه اخلي. او دې وخت تاسو ګورئ جي لکه تاسو ګورئ روایتي سیزونه چې کوم دی روایتي زموږ کټونه چې کوم دی زموږ د کټونو روایت چې کوم دی هغه په یو لغه کې خرڅ کېږي. او دې وخت خوشقسمتي مونږ وایو چې د دې علاقې یو مشهور شخصیت شاعر نیکمل لالا هم راغلی دی، خپل ماشومان سره راغلی دی او دې میلې رونق جوړ لپاره نو موږ هغه نه تپوس کوو د دې میلې حوالې سره. نیکمل صاحب څه وایي په دې میله والې؟ ټولو ملګرو ته اول د مینې او د خلوص پیرزوینې د دې میلې په باره کې به زه دا ووایم چې دا نن چې کوم باران وشو نو زه دا نه وایم زموږ هغه میله زړه میله ده که نه، خو که چېرې دا باران هلته شوی وی نو د چیکړو نه به بیا هلته ګرځېدل لږ غونتې ګران مطلب زلوزو میله زلوزو میله
نو هلته کې بل دا اوس خو لکه ګزاره شوي ده مخکې به هغه ځای ډېر تنګ و دا میله که چېرې مثال د دې په څلور باندې هم دا کسان زیات شي نو اول داسې بلاټ لکه خوړ دی بیا داسې دی او بیا داسې دی نو په هر لحاظ سره دا ځای وسیح دی کلاو دی دویم نمبر خبره په دې ځای کې دا دی چې دلته اوبه ډېرې صفا سوتره دي که نه دا کسان چې د شربتونو دارشي ته دا اوبه رالي که نه نو دا ډېرې صفا سوتره وي د دې نه علاوه دا شی چې دی لکه دې ځای کې لږ د امن غوندې چل دی دا چې کومې نږدې علاقې دي په دې کې دشمنیانې نشته لکه ټول خلک د یو بل سره ښه په مینه او په خلوص باندې میلاویږي نو لکه دا تاسو چې نن وګرځئ که نه نو د دې ځای چې کم خپل باشنده خلک دی نو د هغوی سره تاسو لکه چاکوم نشئ موندی بلکې نه دا ناخون کټنه مو څه نشته دی نو په دې لحاظ سره زه وایم چې کنې دا میله که دلته کې زموږ نه چېرته ماشوم غلط شي خپله نو هغه خپله کورونو ته ځي که زموږ نه روکم شي هغه په خپله باندې او که هلته بله میله کې روک شو نو بیا لکه ګران وي تاسو دا وایئ چې د نیکمل صاحب دا خوږې خبرې دي او هغه دا خبره وکړه د امن خبره وکړه چې چونکې دا یو پرامن علاقه ده ډېر پرامن خلک دي او د پرامن خلکو دپاره همدغه شاملې چې کوم دی زموږ ثقافت وي زموږ ثقافت مطلب چې زموږ ثقافت هغه ډزو ثقافت زموږ نه دی چې کوم زموږ په فلمونو کې یا په سیډیګانو کې موږ ښایي هغه زموږ ثقافت دی زموږ ثقافت دا ثقافت دی امن ورورولي بایچاري او دا عدم تشدد زموږ چې کوم دی نو هغه زموږ ثقافت دی او دغه شان ثقافت چې کوم دی دغه شان مینا دغه شان مونږ چې یو ځای کېږو په میلو کې نو دغه شان مونږ به مونږ زموږ ورورولي یو ځای کېږي موږ ته به دغه کېږي نیکمل صاحب موږ ته په دې وخت کې یو ښکلې غونې ډالۍ که زموږ ناظرینو ته یو ښکلې غونې شاعر هغه داسې دي چې بس دی اختر دی مروره اوس خو راشه که نه بس دی اختر دی مروره اوس خو راشه که نه در پسې مرمه مسافره اوس خو راشه که نه او بس دی د صبر د کولو هم صحت وي اشنا در پسې ډېره شوم اوتره اوس خو راشه که نه او خالي راشه سره د ډېرو کډو مه راځه که دې اختر ته را نغلي بیا هډو مه راځه ایرپورټ ته ما در وغواړه سره د ماشومانو په پټو پټو لارو ګډو وډو مه راځه ستاسو د توجه ډېره مننه جي ډېره مهرباني دي د خپل شعر تاسو واورېدو چې حاضرینو دې وخت دا موږ ته چونکې لږ غونډې خولو دې وخت ډېر کافي رش دی او ډېر کافي چې کوم دی اوس نور موسم ډېر ښایسته موسم دی او تاسو زموږ دا وړوکې غونډې دغه وخولو امید سره به خوښ شوي موږ د نجات غواړو الله په امان